اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ گزشتہ گفتگو کې مو مؤمنینو کوم صفات ذکر کړو هغه لغویاتونه فضولیاتونه اجتناب کوي. مؤمنین هغه دي چې هغه فضول کارونه و فضول خبرونه اجتناب کوي، هغوی ته نږدې نه ورځي. دې وجه نه قرآن کې دوه درې ځایه لغو لفظ استعمال کړی دی چې مؤمنین دوی نه اجتناب کوي. الذین اذا مروا و اذا مروا باللغو مروا کراما، کله لغویات څه وکسي، فضول کارونه وکسي، فضول خبرې وکسي، هغوی سره چې کله نږدې تېرېږي نه آرام سره ونه تېرېږي، هغوی نه ځان بچوي. و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، کله لغو خبرې واوري، فضولیات خبرې واوري نه هغوی نه مخ کړوي، هغه واوري نه. د مؤمنینو دا صفات ده. په دې کې مختلف شیان دوی مصادیق او مثالونه ته مو اشاره وکړله چې ډېر داسې شیان دي چې مو هغه کوو خپلې زندګۍ کې هم ته متوجه نه وو، حالان کې هغه دوی لغویاتو کې رسي، دوی لغویاتو نه او فضولیاتو نه شمارېږي. ځینو ګیمو ته مو اشاره وکړو. ګیمو کې یو شی ضروري دی چې دا مو عرض کوم چې کوم بچي د گیمز کوي، ویډیو گیمز فلش آنلاین گیمز دي، دا گیمونه څه کوي، دوی ته کوم ډیوایسز فراهم کېږي هغه ظاهره خبره د والدینو طرف نه فراهم کېږي. ټابلیټ دی، موبایل دی، لیپټاپ دی، کمپیوټر دی، دا ټول شیان والدینو طرف نه بچیو ته ملېږي چې بچي هغه کې ګنټې ګنټې ضایع کوي د لغویاتو کې او فضولیاتو کې. نو دې طرف ته اشاره ضروري ده چې مؤمن هغه دی چې هغه خپل ځان یې وساتي او خپل بچي او اهل خانه یې وساتي فضولیاتو نه. فقط دا نه دی چې هغه وایي چې زه د خپل لمونځ کوم، زه د مسجد ته ځم، زه د تهجد کوم، زه د ټول دین باندې عمل کوم او بچي څه کوي، بلکې قو انفسکم و اهلیکم نارا. قرآن حکم دی مؤمنینو ته چې خپل ځانونه او بچي خپل اخلاقانه په کار دی ور نه جهنم ور نه وساتوي. دا شي نه شي کېدای چې هغه فری پرېږدوي، هغه ټي وي باندې چې کسي انټرنیټ هغه څه فری وي، ډیوایسز هغه څه ټوله موجود وي، څه ضرورت نه وي. یو بچي ته موبایل مثلا هغه سکول کې سبق کوي، هغه سي کالج ته نه دی لوړ، یونیورسيټي ته نه دی لوړ، هغه ته یو ډیوایس ضرورت نه وي، هغه ته په کار دی موبایل ویر کړل نه شي، هغه څه په کار دی موبایل موجود نه وي، ټابلیټ موجود نه وي، کمپیوټر موجود نه وي په کار دی، انټرنیټ په کار دی موجود نه وي، هغه په کار دی نگرانی وشي. دا والدینو ذمہ داری ده، فریضه ده چې دا لغویات نه بچي، فضول کارونه بچي، عمر بچ کی، زندگی خپل ضایع نه کی، د اهم نعمت زندگی شکل کې دا ضایع نه کی. والدینو دا فریضه ده. دی حواله سره نن کوم صفات مو ذکر کوو مؤمنین والذین هم للزکاة فاعلون. مؤمنانو دی سوره کې دریام کوم صفات ذکر شوی دی هغه والذین هم للزکاة فاعلون، چې هغه زکات ورکوي. معروفه ترجمه مشهور انداره چې زکات ادا کوي، زکات ورکوي. زکات کومه معنا ده؟ دوه معنو کې استعمالیږي. دا کوم لفظ استعمال شوی دی زکات، انداسې لغوي کومه ډکشنری کې د کومه معنا وي هغه نمو، نشونما، رشد او پاکیزگی دی معنی کې استعمالیږي. خو ځینو مفسرینو دوه معنو کې ویلي دي چې دوه معنو کې دلته استعمال شوی دی. یوه دا معنی ده چې تزکیه، زکات تزکیه نه وته، خپل پاکیزگی ځان پاک کوله، ګناهانو نه کوم انسان باطن ناپاک شوی، ګناهانو وجنه، جرایم وجنه، هغه پاک کوله، تزکیه کوله، تخلیه کوله. غوینه دي ته تزکیه نه ویل شوی دی آیات کې. ځینو مفسرینو دي ته اشاره کړې ده او ځینو ویل دي چې نه دینه مراد زکات ده، یعنی زکات کوم د معروفه معنا ده، زکات ورکواله، خمس زکات کوم احکام دي، دا مراد دي چې په کار د زکات مؤمنین هغه دي چې هغه زکات ورکوي. او زکات سره ظاهره خبره ده انسان خپل باطن پاکيږي، بخل نه، کنجوسي نه، ډیرو شیانو انسان پاکيږي، خپل باطن هغه باندې اثر شي، هغه پاکيږي. خو مؤمنینو صفات هغه دي چې مؤمن صفات اهم صفات یو داره چې هغه زکات ورکوي. د مالی انفاق څه کوم ده؟
دی باندې په بنده سره پکور د هغه عمل کوي. هغه خپل اموالو کې پکور د حساب موجوده وي، غربا او فقرا او مستضعفینو یتیمانو وي دوی حساب کې موجوده وي، معلومه وي. مؤمن هغه دی. مؤمن هغه نه دی چې د هټوله ما زحمت کړی دی، ما درو کوشش کړی دی، ما ځان ستړی کړی دی، نه دی کې ما څه چو حق نشته. دا مؤمن نه دی، ته مؤمن نه یې. حقیقي مسلمان او مؤمن هغه دی چې اموالو کې غریبانو حصہ معلومه ویلې چې خدای غریبانو، فقراو، مسکینانو، یتیمانو مال او حصہ یا امیرانو مال کې خېده. و امیرانو نه دولتمندونه خدای امتحان حلی دی پزري چې کومه حصہ غریبانو ول دوی سې کې خېده چې هغه دغه ته اده کوي، هغه ته د ور کوي کنه د ور کوي. د مؤمن هغه چې دا حصہ په کور ده، کومه غریبانو حصہ ده او کې فقیرانو مسکینانو حصہ ده، هغه په کور ده ادا کی. غریبانو ته فقیرانو ته هغه په کور د غوي ساوره چې خپل د صرف نه وي چې انسان وایي چې خپل ما زحمت کړ د کوشش کړ د خپل بانک بیلانس زیاتوالی پر ټوله ورځ ټوله شپه کې لګي او غریبان موجود وي اوسه هغه ته پاتې وي او هغه باندې پام نه وکي، هغه خپل کوم حقوق دی غاډو نه کی. دي ته مؤمن نه وي. زبانی او کلامی او صرف ایمان دعوا کوي شي مدعی کړه شي ایمان خدا حقيقي مؤمن نه دی د شي سره څنګه خپل اعمالونه دا حقوق نه وبسیم. او انفاق د کی ادوا شاملېږي، مستحب یو کې رچی واجب یا کوم واجب زکات هغه ته هغه نه دینه مراد کړه شي. او مستحبات کوم دي انفاق کوم مستحب ده خرج کوله خدای لاره کې مستحبات او صدقات کوم دي هغه نه مراد دي. په کور د انسان که واجب نه وي هغه باندې مؤمن علامات دار چې استطاعت لري، طاقت لري په کور د غریبانو سره مسکینانو سره مدد وکړي. و دی زکات اهمیت دوره بیان شوی د دین کې او شریعت کې چې کوم اهم ارکان دین کې بیان شوی دي چې دین ستنی وتویل شوی دي، المنز د روزه د حج د ولایت د هغه کې یو رکن انده زکات ده چې دوی باندې دین ویلار ده. ای دین ارکان دي، دین ارکانونه یو اهم رکن ده زکات چې د سره معاشره مستحکمه کیږي، معاشره کې استحکام راځي. و دې اهمیت دینه پته لګیږي چې رسول الله په باره کې چې کوم کسانو چې زکات نه ورکولو دا دغه دی حکم باندې عمل نه کول، هغه مسجد کې به نه پرخلل. رسول الله مسجد کې نه پرخلل، اجازه بغوي ته نه و. او امام مهدی علیه السلام په باره کې چې کوم کسان چې زکات نه ورکوي هغه خلاف هغه جنگ کوي، جهاد وکړي، هغه هغه مخالفینو کې شمار کیږي. اندیشن څه ځنه ځای کې چې کوم کس زکات نه ورکوي هغه به یا يهودي مړ کیږي یا به مسیحي مړ کیږي، هغه به مسلمان دی دنیا نه نڅي. او ځنه ځکه چې کله انسان چې کوم خلک چې زکات نه ورکوي هغه چې کله مړ شي مرګ وخت راشي هغه به خدای نه دام سوال کوي، درخواست وکړي چې رب ارجعوني لعلی اعمل صالحا، چې خدای متلګه مقرره کوم چې واپس ورور شو چې لګ مونږ نیک اعمالو کو د زکاتونو صدقات مکم کارونه منوي کړي دا لګ وکم. دا افسوس وکړي. و امام صادق علیه السلام نه روایت ده چې خلق زکات ویر کی دی حکم باندې عمل وکي نه دنیا کې به کېدای شي ته فقیر او مسکین پیدا نشي، غریب سړی به نه وکسي، فقیر به نه وکسي، مسکین به نه وکسي. خود ټول خلق او مؤمنین او مسلمان دی حکم باندې عمل وکي. نو ته پکور ده چې مؤمنینو د اهم صفات چې مو معاشره سره تعلق لري، غریبانو او فقیرانو مسکینانو سره تعلق لري، یتیمانو سره تعلق لري، پکور ده په بنده سره مو دی باندې عمل وکړو. دا خپل اموالونه خپل پیسونه پکور ده مو د غریبانو یتیمانو مسکینانو حصہ پکور ده وبسو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.